قومی وطن پارٹی مرکزی سیکرٹری اطلاع طارق خان قومی وطن پارٹی صوبائی ممبر کونسل رحمان خان موسیٰ خان قومی وطن پارٹی ولیج کونسل چیئرمینان صاحبانو قومی وطن پارٹی دې علاقې خصوصا د امیر آباد د سلګي کشران د ډکی درنو قدردانو عزتمندو ټول کې مخکې زه ستاسو بېحد مشکور او ممنون یم چې تاسو دومره ګڼ تعداد کې دومره جوش و خروش سره راغلی او دا جلسه کامیاب کړه. زه د زړه د کومې نه ستاسو شکریه ادا کوم. دا نن جلسه زمونږ ډېر مشران هم راغلي دي، دلته مشران ناست دي، نوجوانان هم ناست دي، د وطنپال یوت ملګري ناست دي. ټول یو مشترکه یو مقصد دپاره رایوځای شوي یو چې په 8 تاریخ په دې وطن کې به انتخابات کیږي. 8 تاریخ زموږ لپاره عظم یو جذباتي ورځ ده، ځکه چې دا 8 فروری د حیات محمد خان شیرپور شهید برسیر ورځ ده او د هغه د برسیر په ورځ باندې چې الیکشن اعلان وشو، موږ په دې خوشحاله شو چې موږ به هغه ته دعا کوو او هغې نه پس به د هغه سوچ ته، د هغې جذبې ته، د هغه شهادت لپاره به ځو الیکشن هغې ته پولینګ سټیشن ته او خپل جذبات او هلته ښایو چې خلکو ته پته ولګي، دې دنیا ته پته ولګي چې د حیات محمد خان شیرپور شهید یو شهادت چې کوم شهادت کړو هغه د دې عوامو لپاره، هغه د غریبانانو لپاره، هغه د دې مسکینانو لپاره، هغه د دې مهنتکشو لپاره او انشاءالله تعالی کامیابي به ستاسو وي. په دې کې شک نشته چې کامیابي به ستاسو وي. زه نن دلته تاسو په مخ کې یحیی جان مومند چې موږ منتخب کړی دی د صوبایي الیکشن لپاره، ستاسو ورور دی، ستاسو د علاقې دی، ستاسو د خاورې دی، ستاسو ورور بی دی، ستاسو عزیز دی او هغه موږ په دې مقصد لپاره ټیکټ هغه له ورکړی دی. موسی خان صحیح خبره وکړه او د دې علاقې نه نور هم زموږ ملګرو د ټیکټ لپاره درخواستونه ورکړو او دا موږ باهمي مشاورت سره یو نوجوان مخکې کړ او ټول په هغه سره مشترکه طور باندې دا یو لویه خبره ده چې ټول په هغه سره یو یک مشت ولاړ دي او وایي چې موږ به انشاءالله تعالی د دې علاقې ننګ، د دې علاقې عزت، د دې علاقې وقار به انشاءالله تعالی په 8 تاریخ موږ ګټو او دا علاقه به موږ ټیټ کړو. وروڼو دا د مردم شمالۍ نه پس د دې علاقې دا 3 یونین کونسل زموږ مشران دلته د منداني یونین کونسل هم ناست دي، د ارچن یونین کونسل هم ناست دي او د ډکي خو ټول تاسو دلته موجود یې. د دې 3 یونین کونسلو دا
پی کې 63 سره دا منسلک شوې ده. مخکې 2 یونین کونسل وي او 3 یونین کونسل یې اقوا منسلک شوې. تېر ځلم د دې ځای نه څوک ولاړ نو دا ټول کوم هلته رسکشي وه د هغه په مردو کې وه. دې ځل نه مونږ دا خواهش د ټولو ملګرو دا خواهش و چې دا علاقه د داسې خالي پاتې نه شي. دې علاقې ته د اواز ملو شي، دې علاقې ته د عزت ملو شي، دې علاقې ته د داسې یو ممبر ملو شي چې هغه ستاسو ترجماني کوي، ستاسو لپاره په اسمبلی کې اواز اوچتوي، ستاسو مسلې چې دی هغه په هر یو فورم باندې اوچتوي او هغې لپاره مونږ یحیی جان محمد منتخب کړی دی او زموږ دې سره چې تاسو به هغه له ووټ ورکوئ. وروڼو تېر ځل د دې ځای نه د قومي اسمبلی ممبر خو تاسو ته پته ده هغه د تحریک انصاف نه شوی و. مونږ چا پسې بد مند نه وایو، خو دلته ما ته تاسو وښایه چې هغه څه کارونه کړي دي، د هغوی پارټۍ څه کارونه کړي دي. په دې دلته خو د تحریک انصاف 9 کاله حکومت پاتې شو. 9 کاله ډېر لوی وخت دی. په هغې کې دې علاقې لپاره څه وکړل؟ دې نه مخکې چې نورې پارټۍ راغلي دلته د هغوی حکومت راغلی دی، هغوی تاسو لپاره څه کړي او تاسو به زموږ ریکارډ هم ګورئ، د قومي وطن پارټۍ ریکارډ هم هم ګورئ. دې ځله الیکشن چې دی دا ډېر اهم په دې دی چې دا جذباتي الیکشن په دې لحاظ سره نه دی چې صرف په دعوو باندې به تاسو ووټ ورکوئ، صرف په دعوو باندې به تاسو ووټ ورکوئ. تاسو به زما منیانو په کارکردګۍ باندې ووټ ورکړئ چې ستاسو د علاقه باندې ځان شي. کارکردګۍ لپاره مونږ خپله پارټي خپل نمایندګان ستاسو په مخ کې پیش کوو. تاسو وګورئ خو دلته کار شوی دی نو چا کړی دی، کومې پارټۍ کړی دی، چا کړی دی کار هغه تاسو ته معلوم دی. هغه د پټه خبره نه ده، ټولو ته پته ده چې چا دلته کار کړی دی، چا دلته ګیس راوستی دی، چا دلته دا نور یحیی جان محمد دا ټول کارکردګي یا ته وښوله چې څه څه دلته شوي دي. نو انشاءالله تعالی دا ګیس ډېر علاقو ته رسېدلی دی، بعضې علاقې کې پاتې وي. نو انشاءالله تعالی دا ستاسو سره وعده ده، زموږ وعده غلطه وعده دي، زموږ وعده هسې دامران دفان دعوې غلطې دي او کومه دعوه چې موږ وعده وکړو هغې باندې عمل کوو. دا ګیس که ستاسو خیال وي نو یو ځل په 2008 کې دې خوا ګیس هغه شو، بیا ورپسې دویم ځل باندې هغه شو. بعضې علاقې پکې پاتې شوي وې، هغوی لږ په دې باندې خفګان کړو، خو هغه زموږ حکومت ختم شو د هغې په وجه هغه پاتې شوي. دا اوس چې لږ وخت مونږ ته میلاو شو هغه علاقې مونږ هغه نمبر جوګ نمبر روغ کړو او هغه علاقو ته هم ګیس ورسو. اوس هم چې کوم علاقې پاتې دي انشاءالله تعالی هغوی ته هم ګیس راځي. دا تاسو حق دی، مونږ به تاسو ته خپل حق درکوو. مونږ به ستاسو چې څه مسلې او مشکلات دي انشاءالله تعالی هغه به حل کوو. تاسو مونږ سره ډېر په هر موقع باندې ښه کړي دي. په هر یو الیکشن کې مونږ له د ډکي یونین کونسل نه ښه په باري اکثریت باندې تاسو مونږ له منتخب کړو او مونږ په باري اکثریت سره ووټ د دې ځای راکړی دی. ستاسو ډېر زیات مشکور یم. په دې هغې کې بلدیاتو کې د دې یونین کونسل نه 3 چیرمینان تاسو مونږ له راکړي دي ډکي یونین کونسل نه. دا هم زموږ ستاسو ډېره مهرباني ده. ډېر په دې دا ستاسو اخلاص کړی دی او انشاءالله تعالی
چې دغسې مونږ یو بل سره همدغه شانتې یو ځای اوسو. زمونږ او ستاسو کې هېڅ فرق نشته. مونږ کې زمونږ پارټۍ کې جاګیردار سرمایهدار نشته، لوی لوی خانان نشته. دا زمونږ چې کوم ممبران مونږ جوړي دي ټول غریبانان او خاکسار دي او د دې علاقې خدمت پسنده دي. او انشاءالله تعالی زه ستاسو نه دا امید لرم چې تاسو به په دې کې موږ سره مرسته کوئ، ځکه په وخت تېر شي. تېر ځل چې الیکشن وشو هغې نه پس بیا خلکو وایي چې یاره دا موږ څه وکړله. دې ځل نه ښه سوچ سمج سره به ووټ اچوئ. ووټ د جنت او د هغې خبره نه ده. ووټ چې دی هغه د کارکردګۍ خبره ده چې څوک ستاسو باندې دلته خدمت کولی شي، چې څوک ستاسو په کار راتلی شي، چې څوک ستاسو لپاره آواز اوچتولی شي، چې څوک ستاسو سره په هر موقع باندې ولاړي، چې څوک ستاسو په شانه تاسو سره یکجهتۍ مظاهره کوي. هغه د ووټ په کار دی. او انشاءالله تعالی زه دا امید لرم چې دا یونین کونسل چې دی دا همیشه سرفرست پاتې شوی دی. او انشاءالله تعالی دې ځل هم په 8 تاریخ باندې به دا سرفرست یو ټولو کې مخکې وي دا یونین کونسل. وروڼو زموږ مسلې ډېرې دي او د هغې لپاره به تګ و دو کوو. د بجلۍ مسله هم ده، د ګیس مسله هم ده، د ګرانۍ مسله هم ده، د نور داسې د هغې د دې د علاقې مشکلات دي، سړکونه دي، پلونه دي، سکولونه دي، دا ټول د دې علاقې مسلې دي. خو بجلي ما ته پته ده چې دا کوم ظالمانه طریقې سره په دې ژمي کې خو ایر کنډیشنر نوابانو د هغې ایر کنډیشنونه خو نه په ژمي کې بجلي نشته. ګیس په ژمي کې خو پرېږده، په اوړي کې بیا ګیس وي. نو دا عجیبه تماشه ده. مونږ سره دې خلکو سره دا یو ډېر زیات هغه دی. دې لپاره به مونږ تګ و دو کوو چې یو دا بجلي په صحیح سیستم کې دا خلک دا وابدا والا روان کړي چې دې غریبانانو ته دا تکلیف نی چې دا کوم اوس تکلیف دی په نور ځایونو کې دی، په پنجاب او په سند کې دی خلکو ته بجلي ملاویږي 24 घंटे او دلته 1 घंटे یا 2 घंटे نه. دا ناانصافي ده. مونږ بجلي پیدا کوو، دا صوبه بجلي پیدا کوي، ارزانه بجلي پیدا کوي. او مونږ ته ټولو ته زیات تکلیف دی چې د بجلۍ په مد کې دا مسله چې ده دا به مونږ انشاءالله تعالی ستاسو لپاره حل کوو. د بجلۍ بلونه کې وګورئ، بلونه زمونږ صوبه په 15 روپۍ باندې بجلي یونټ پیدا کوي او مونږ باندې خرڅوي په 60 روپۍ باندې. دا رقم دی انصاف دی. په دې کې دا ټیکسونه، په دې کې د ټلویزیون فیس هم پکې اچولی دی. ظالمانو ټلویزیون او بجلۍ سره څه تعلق دی؟ د ډېرو خلکو په کورونو کې به ټلویزیون نه وي او دوی د هغې هم تاسو نه پیسې اخلي. دغسې په جومات پسې بیا امیر راځي. انشاءالله تعالی دا زموږ د پارټۍ پروګرام دی چې انشاءالله تعالی مونږ کامیاب شو. نو د غریبانانو چې چا دا برداشت نشته چې د بجلۍ بیل ورکړي هغوی لپاره به شیشې لګوو او مفتې شیشې به لګوو. دا زموږ د منشور یو حصه ده چې مفت شیشې به غریبانو ته لګوو. جوماتونه دا ټول جوماتونه انشاءالله تعالی هغې کې به همدا شیشې لګي. دغسې ستاسو د کوڅو کار دی، د هغه دی، د انای دی، د هغه دي، دا ټول انشاءالله تعالی دا به ستاسو دا ممبران د بلدیات واخله تر پاسه پورې
به انشاءالله تعالی کوو دا بلدیات کې دوی ته اختیارات نه دي ورکړل شوي نه څه وسایل ورکړل شوي دي انشاءالله تعالی چې موږ هغې هغه شو نو دا اختیارات به همدې بلدیاتو له ورکوو چې دوی سره وسایل خدمت وکړي د میرآباد جنازګاه خو ما لیدلې دا خو ډېر بلکل اوس فل ده تقریبا انشاءالله تعالی کوشش به کوو چې هغې لپاره څه طریقه جوړه کړو چې خلکو ته دا هغه سهولت میلاو شي غریبانو ته خاص کر ځای نه میلاویږي نو دا زموږ لپاره ډېر د افسوس خبره ده انشاءالله تعالی په دې کې به هم ستاسو مدد کوو بلکل ستاسو د هغې لپاره به هر قسم کې موږ به دا خدمت کوو وروڼو تیر حکومت د مهنګۍ کې اوس خلکو ډېر ورپسې د پی ډي ایم یو حکومت راغی موږ په هغې کې ګورې څه وزارتونه نه وو اخیستی دې لپاره چې موږ د عوامو سره ولاړ وو ګراني ډېره زیاته ده روز په ورځ زیاتېږي خو د هغې بنیاد چا بنیاد چې غلط شي نو بیا سلسله ټوله غلطه لاړه شي بنیاد چې غلط شي نو بیا چې په هغه صحیح سم کې راولی په هغې کې وخت لګي بنیاد هغوی تیر حکومت د عمران خان چې هغه ویلو چې زه به 1 کروڑ نوکري ورکوم خلکو له خپل 2 لکه کورونه به جوړوم 200 اربه ډالر به له پاسه راشي او دا خلک په ګلي ګلزار شي هېڅ به ونه شو اخر کې IMF سره معاهده ماته کړه هغې په وجه چې ته چا سره واده وکړې هغه واده پوره نه کړې بیا خو نور مشکلات جوړ شي دا تیر حکومت خو صرف د هغې نه چې دا مونږ هغې نه چې بلکل ډوب نه شو د هغې نه بچ کولو لپاره هغه دې اوس دې کې آینده زما به چې اچا حکومت وي زمونږ به دا خواهش شي چې مشترکه طور باندې کینو د دې غریب سوچ وکړو بس خپل سیاست نه د عوامو سیاست د غریبانو سیاست دا نه چې دماغه ټوکې راکړي او دا ټول ګډوډ دي اوسه رستو خبرې دي مخکې د دوی مسلې چې دي او د مشکلات دي دې خبرې کول پکار دي د هغې لپاره به مونږ همدا غواړو چې داسې دا کلي په کلي دا جنګې وکړو چې مشکلات را مخامخ شي او خاص کر د مهنګۍ د بجلۍ د ګیس دا ټول چې کوم دی دا پولیس دا کوم ځای کې چې زیاتې کېږي د هغې لپاره چې مونږ خپل ځان داسې هغه کړو دا عوام داسې هغې ته ورسوو چې دوی مطمئن شي نو بیا که څوک په کورسۍ کښېني کېږي دي خو د دې غریبانانو هغه په سر باندې سودا په هېڅ صورت کې مونږ ته قابل قبول نه ده او نه به کوو وروڼو د چا په سزا باندې مونږ نه خوشحالېږو چې مونږ غواړو چې انصاف دې هر چا ته وشي کو دا څه شوي دي نو په دې کې کو عدالتي وي دا یو پارټي وایي چې موږ عدالت زیاتو کړو هغه سره حق شته چې بل عدالت ته لاړ شي بل عدالت ته لاړ شي دوه هغه ورسره شته هغې کې خپل کیس هغه کړي خو دې وخت کې مونږ غواړو چې دا الیکشن دی پوره من طریقې سره وشي مونږ غواړو چې زمونږ نوجوانان دي هغوی زمونږ بچي دي زمونږ د دې قوم مستقبل دی او دا قوم مستقبل به مونږ داسې په مخ کې بوځو چې په صحیح سم کې روان کړو
په غلط وعدو باندې روان نه کړو، په غلط لارې باندې روان نه کړو، بلکې په داسې لارې روان کړو چې هغوی تعلیم وکړي، هغوی ته روزګار میلاو شي، هغوی په هر شي کې خپل مخ پر وړاندې لاړ شي، چې سبا د دې ملک باغ دور چې دی هغه تاسو سمباله، نوجوانان به سمباله او انشاءالله تعالی د دې ملک چې کوم نوجوانان دي هغوی کې صلاحیت شته. نو زه هغوی ته دغه کوم چې په دې کې موږ سره مدد وکړئ. زموږ پروګرام کې د نوجوانانو لپاره هر قسم هغه سہولت شته چې هغوی به روزګار څنګه کوي، د هغوی لپاره قرضې، د هغوی لپاره د انټرنیټ په هر یو تحصیل کې 15 ځایونو کې به داسې هغوی چې هغوی سره په ټول علاقې کې هغوی هغه ته کور نه نوکري هغه کولی شي، خپل روزګار کولی شي. زموږ جنکۍ بچی چې دي هغوی د کور نه نوکري کولی شي، او ورسره موږ دا سهولتونه په هر څه کې ورکوو. د کیل په میدان کې د ګراونډونه دا هر څه به وله کوو. ما ته پته چې دلته هم ګراونډونه صحیح جوړ شو، د دې ځای به هم داسې لوی کسان په کرکټ کې لاړ شي چې موږ هم وایي چې اچھا آفرین جنرټي خلکو چې شاباس تاسو باندې مخکې بوتلی دا لقب مخکې بوتله داسې په د صحت په هغې کې چې څومره BHU دي، څومره RHC دي، هغه به 24 घंटे به کوروي چې د شپې دا نه چې ماښام کې څوک بیمار شي نو چې کله باندې ډاکټر چوټ په چوټی دی، 24 घंटे به ډاکټر په هر یو BHU کې هر یو RHC کې چې خلکو ته هغه میلاویږي. د ټسټونو لپاره به وي، د ډایلسس لپاره به هم بندوبست دي، د هر یو شي موږ هغې لپاره بندوبست کړی دی. او انشاءالله تعالی دا به په هر یو BHU هر یو RHC او د ګریډ 3 هغه اسپتالونه چې دي هغې کې دې ټولو کې به انشاءالله تعالی هر قسم سهولت دي. دا بچې ګوره صحیح شابه وکړه شابه وکړه زمون مریض اسپتال دا په خبره کوي چې علاج پکې نه کیږي، د دې لپاره څه بندوبست تاسو دا به مې خبره وکړه کنه دا به مې وې او هغه د ماشومانو لپاره دا هغه بیا بندوبست په هر وخت کې اوس نشته. اوس په دې موزه به 400 ته هغه ته مخکې د تنګي اسپتال موږ داسې هغه کړو چې د 400 نه خلک تنګي ته راتلل، داسې اسپتال جوړ کړو. دا حال دی. ورونو زموږ او ستاسو ګټه بېلات جوړ او زموږ کامیابي دا زموږ کامیابي نه ده، دا ستاسو کامیابي، دا د علاقې کامیابي، دا د غریبانانو کامیابي. غریبانان کو ووټ پاتې وي او هغه ته څه میلاو نه شي نو د هغه ووټ څه پیدا. کوشش دا پکار دی چې ستاسو دا ووټ زموږ دپاره د هر یو غریب ووټ چې دی هغه زموږ دپاره مقدم دی، زموږ دپاره چې څوک موږ له ووټ راکوي یو قسم یې غریب هغه زموږ رور دی او زموږ سره به زموږ سره د هغه د هر یو هغه چې دی ضرورت چې دی د هغه مشکلات چې دی زموږ مشکلات دی. او انشاءالله تعالی ووټ هم هغه پکار دی، هغه سړي له پکار دی، هغه پارټۍ له پکار دی چې سبا تاسو دا علاقه آباد شي، دا علاقه خوشګوار شي، دا علاقې کې هر یو سهولت موجود وي. ورونو زه بیا آخر کې ستاسو مشکور او ممنون یم چې مونږ ستاسو سره ولاړ یو، غلطې وعدې نه کوو،
نه دا موږ غواړو چې د دې قوم دې په غلطه لار روان کړو. موږ غواړو چې دا قوم دې په صحیح سمت کې روان شي. دا غریبان دې په صحیح سمت کې روان شي. دوی ته روزګار پیدا شي. دوی ته سہولت پیدا شي. دوی ته دا وی مشکلات دي دا زموږ مشکلات دي او دا مشکلات به ان شاء الله تعالی موږ حل کوو. ستاسو کامیابي چې دا هغه د ووټ واچوي او کامیاب شي دا ستاسو کامیابي ده. خو زموږ په هغه وخت کې کامیابي چې موږ ستاسو مسایل حل کړو. زموږ لپاره هغه کامیابي ده. ان شاء الله تعالی په دې کې موږ مخکې تاسو د دې علاقې خدمت کړې ده او دا تاسو سره په حال هغې سره تاسو سره دا یقین دهاني درکوم چې څه ستاسو مشکلات او مسایل دي تاسو ویلو ضرورت نشته ماته معلوم دي. ان شاء الله تعالی هغه به موږ حل کوو. قومي وطن پارټۍ به حل کوي او کو دې ځله تاسو لږ همت وکړو. لږ همت زیات څه نه وایم لږ همت وکړو او دا یا جان محمد کامیاب کړو نو بیا خو ان شاء الله تعالی تاسو زمونږ به یو قسم یو داسې ښایسته جشن وي چې ان شاء الله تعالی هغه به یادګاري جشن وي. ان شاء الله تعالی په دې کې تاسو ټول مدد پکار دی. الله تعالی دې تاسو ټول خوشحاله ساتي آباد ساتي او الله تعالی دې زموږ او ستاسو دا اتحاد قائم او دائم ساتي. الله تعالی تاسو ټول په حفظ او امان کې وساتي. ډېر ډېر